السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. لما ډېر ګران معزز مسلمانانو، زموږ د درس چې نن کومه موضوع ده نو هغه د غسل سنت دی. په تېر درس کې موږ د غسل فرایض ویلو چې په غسل کې کوم څیزونه فرض دي هغه هم ویلو، 3 فرایض هم ویلو. ننني درس کې هغه د غسل سنت دی چې په غسل کې څو سنت دي. نو د غسل سنت به وایو چې په غسل کې 6 سنت دي. اولنی دا انزل څنګه چې د اودس چادام نه مخکې لاس انزل دی، نو دغه شانتې کې د غسل نه مخکې هم لاس انزل چې دی نو دا سنت دی. چې کله غسل شروع کوو د ټول نه مخکې به لاس انځو. په 2 نمبر باندې په غسل کې استنجا کول دی چې انسان خپل شرمګاه وینځي، هغه صفا کیندل سنت دی. په 3 نمبر باندې چې په انسان په جسم پسې ښکارا کم غلاظت نجاست صحیح نښته نو پکار دی چې هغه نجاست صفا کړي. په 4 نمبر باندې اودس چاردام کول دي، څنګه چې عام انسان د مونځ لپاره اودس چاردام کوي، وضو کوي، نو دغه شانتې کې د غسل نه مخکې اودس چاردام کول چې دی نو دا سنت دی چې اودس چاردام وشي. 5 نمبر باندې دی په ټول بدن باندې اوبه اچول او بیا ټول بدن مږل د دې لپاره چې د انسان په جسم کې وچ ځای پاتې نشي، نو 3 پیرې په ټول بدن باندې اوبه اچول دا هم په غسل کې سنت دی. او په 6 نمبر باندې په آخره کې خپې انزل، هغه که د انسان په خپو پسې چېرته کې ډېر خیره انښتی نو هغه په خښته باندې یا په کاڼي یا په لرګي یا په داسې څیز باندې مږل او صفا کول چې هغه صفا شو، په هغه کې وچ ځای پاتې نشي. نو دا د غسل سنتو، نو چې د غسل په دې سنتو باندې موږ عمل وکړو، الله تعالی په دې باندې موږ پوره اجر راکوي. وما علینا الا البلاغ.